الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزت مند محترم الله تعالی موږ تاسو ته دا ژوند راکړی دی. الله دې ژوند کې برکت واچوي او الله تعالی دې د فتنو نه، مصیبتونو نه، د غفلتونو نه زموږ ستاسو د دې ژوند د حفاظت فرمایي. دا ډېره غټه قیمتي اثاثه ده او دې دپاره الله راکړې ده چې موږ پې الله حاصل کړو، د الله رضا حاصله کړو، د الله جل شانه عظمت او تعلق پې حاصل کړو. ډېره قیمتي اثاثه ده. الله دې موږ تاسو قدردان کړي. د ټولو نعمتونو قدرداني، شکرګزاري زموږ ستاسو فرایضو کې شامله ده. خو دا بعض نعمتونه خو د بېشماره نعمتونو ذریعه ده. مثلا ژوند دا خو د بېشماره نعمتونو ذریعه ده. دا ژوند دی نو ایمان دی که نه؟ که ژوند نه وی ایمان به څنګه؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. تاسو ټولو دپاره هر څه تاسو دپاره پیدا کړي. جميعا احیاکم ثم یمیتکم. احیاکم الله تعالی فرمایي تاسو له الله ژوند درکړی دی. نو دا یو نعمت دی چې موږ تاسو ته الله نصیب کړی دی. او د هر نعمت شکر چې دی دا د عقل تقاضا هم ده، د شریعت تقاضا هم ده. الحمدلله ویل په ژبه باندې او په زړه باندې خپل ځان د دغه نعمت مستحق نه ګڼل چې زه مستحق نه وم، یا الله بغیر استحقاق تا را نصیب کړو. دا د زړه شکر دی. د نعمت اولاد، د نعمت ژوند، د نعمت ایمان، د نعمت عزت، د نعمت صحت و عافیت وغیره وغیره څومره نعمتونه دي. خدای د دې یوم زه مستحق نه وم، دا ستا فضل دی، ستا کرم دی، ستا احسان دی چې ماته الله تا را کړي دي. د زړه شکر دی. او د ژبې شکر په ژبه باندې الحمدلله رب العالمین ویل، اللهم لك الحمد ولك الشکر ویل، الحمدلله ویل، دا د ژبې شکر دی. او حقیقي او عملی شکر چې اندامونه هم د الله په اطاعت کې مشغول وي او اندامونه هم د نعمت شکر ادا کړي. کم اندامونه، کم طاقت، کم ځواني، کم فراغت، کم صحت، کم سمج او فهم الله نصیب کړی دی، دا هم د الله تعالی په اطاعت کې مشغول شي. دا د دې څېرې، د دې ژوند، د دې طاقتونو، د دې ځوانۍ دا حقیقي شکر دی. په زړه باندې هم، په ژبه باندې هم او په عمل باندې هم. همدې ته تقوا ویلی کېږي. دا تقوا حقیقي د ایمان او د دې نعمتونو شکر دی. فاتقوا الله لعلکم تشکرون. تاسو الله نه ویرېږئ چې تاسو شکرګزار شئ. یعنې شکرګزاري دا حقیقي تقوا ده، حقیقي بندگی ده. د قرآن پاک کې هر آیات کریمه کې د دې پیغام دی. بعض آیتونه بالکل واضح وي چې هغه عام فهم وي او عام مسلمان هم په دې باندې پوهېږي. مثلا دا آیات تاسو الله نه ویرېږئ، تقوا حاصله کوئ او طریقه څه ده؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کس دې سوچ وکړي چې سبانۍ ورځ له تیاري څه شوې ده. سبانۍ ورځ نه مراد د قیامت ورځ ده، د آخرت ورځ ده، الله ته د لیدلو ورځ ده. او غد معنی سبا، امس معنی گذشته، کل تیر شوی ورځ، او غد معنی راتلونکې ورځ. قیامت ته قرآن پاک سبانۍ ورځ وایي. څنګه سبانۍ ورځ جوخته ده، داسې قیامت هم جوخ دی. او څنګه سبانۍ ورځ یقیني ده، داسې قیامت هم یقیني دی. سبانۍ ورځ څوک نشي رسارولی. ټول ساینس، ټول دنیا طاقتونه او فوجونه راجمع شي، سبانۍ ورځ نشي رسارولی، دی به راځي. داسې قیامت هم یقیني دی، قیامت هم راځي. ان الساعة لآتیه، بیشک قیامت البته آنے والی ہے. ان الساعة لآتیه، طلبه دې کې ناستې دي کې هغې ته اندازه لګي څومره تاکید دی. ان الساعة او لآتیه، لام تاکید، خبر باندې لام راغلی د تاکید دی. او جمله اسمیه تاکید او دوام د پاره راځي او هغې باندې ان چې کوم داخل شي څومره تاکیدات دي کې یقینا قیامت راتلو واله دی.
او کم سیز راتلو ولا دی قریب دی. کل ما هو آت فهو قریب. چې کم سیز راتلو ولا دی هغه جوخ دی، هغه لرې نه دی. نو سبانه ورځ د پاره د هر کس سوچو کی چې د څه تیاری کړی ده. دا احساس په دته تقوا ورکی، دته به الله تعلق نصیب شي، دته به د الله معرفت نصیب شي، دته به د الله تعالی نسبت نصیب شي، دته په ذمه چې کوم فرایض واجبات دي دغه ادایګي به بسهولت دته نصیب شي. او چې کوم منکراتونه، کوم ناجایزونه، حرامونه د منع شوی دی، دغه محرمات او ناجایزونه به ځان بچکول آسان شي. کراچۍ کې یو ځل زلزله راغله، الله دې موسی دي تا تقریبا 2010-11 خبره ده، 9-10-11 دغه خوشه د شپې زلزله راغلی وه. بیا سبا جمعه وه، سبا جمعه وه که بل ورځ جمعه وه. نو ما ته ملګرو ویل کراچۍ کې غټې غټې پلازي وي که نه، 7 منزله 10 منزله پلازي وي، فلیټونه هغې کې خلک اوسېږي. نو بعضو ځوانانو چې دی لاندې فوټپات باندې شپه کړې وه. د شپې زلزله راغله نو بیا بره نه خته د ویرې نه، ځکه چې اوس مثلا 9 منزل ته 8 چت ته سړی رسي، 9 چت ته رسي، هنه دا څومره وخت لګي او هنګامي حالت کې دی را کوزېږي نو ډېر وخت لګي که نه. هغې چې دی په فوټپات باندې شپه کړې وه، د ویرې نه بره نه خته. نو ما به طور یو مثال دا خبره وکړه چې ګوره ګناه پرېښودل، الله ته متوجه کېدل او د آخرت کار کې مشغول کېدل تا ګرانه خبره نه ده، خو که دا احساس موږ ته وشي. ما مجمع ته ویل مالګوره که په دغه موقع باندې به طور مثال، دا خبره خو مناسب نه ده جومات په ماحول کې، خو به طور مثال یو خبره کوم. که دغه فوټپات باندې چې کوم ځوانان پراته دي د ویرې نه بره نه خیږي چې هسې نه بیا جټکه را نه شي. که ده ته چا ویلې چې لکه انټرنیټ لکه روباسه چالو کړه چې انډیا فلم ولګوه لږ شانتې شپه نه تېرېږي چې یار لږ شانت مشغول شو، انډیا ګانه ولګوه لږ شانتې، د پښتو ګانه لګوه چې مشغول شو. بلکې دغه وخت کې دا ګپ چا لګولی وی نو کېدای شي بل پر سر باندې والی وي چې د فلانکي بچیه ته اوس زما خاتمه هم خرابې، دا سل لړزان تېر شو، دا ټوله فلیټونه داسې کېږي چې همدا به زموږ قبر و، زموږ به لاش و. ته ما ته دا خبرې کوې، حالانکې خپله د دې خبرو عاشق و، د دې خبرو عاشق دی، خو په دغه موقع باندې ته خبره به بدل لګي او جګړې ته تیار دی چې دا ته ما ته څه وویل، دې وخت کې ما ته کلمه ووایه، ما ته د دین خبره وکړه، ما ته آخرت یاد کړه، ته ما ته دا خبره کوې. ما ملګرو ته ما دا طاقت، دا زبردست طاقت ولې پیدا شو؟ د منکر خبر هم نشي اورېدی، ته ما څه وې؟ دا ځکه چې د باندې لړزان تېر شو، د باندې دا زموږ یو صرف یو جټکه راغه، یو ساده جټکه راغه، الله دې مو ساتي، الله دې یو ساده جټکه راغه. ساده جټکه ځکه چې بالاکوټ کې هم زلزله راغلی وه که نه، 30 سیکنډ کې لکونه آبادي لاندې لاړه. بیا وروستو اخباراتو لیکلي او وروستو ملګرو ویل چې بعضو کورونو کې صرف یو کس بچ شوی دی او هغه هم چې د ملتان کې یو ځای بل ځای کې و ځکه بچ شو. چا کور ته راغو، کور کې څوک هم نشته دی، کور نه کور هم پته نه لګي چې کور کوم ځای دی. دا یو مثال دی، دا یو نمونه ده. الله دې موږ ساتي، الله دې موږ ساتي، الله دې موږ ته عافیت نصیب کړي. خو څنګه چې دا یو جټکي چې دی مخلوق الله ته متوجه کو، یو جټکي دغه شان د قیامت او د خبر او د آخرت د برزخ احوال مخې ته چې قرآن فرمایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کس ته سوچو کی سبانه ورځ له څه تیاری کړې ده، بس فرایض واجبات هم په اسانه سره ادا کېدی شي او د منکراتو نه، د ناجایزو نه، د حرامو نه هم په اسانه سره بچ کېدی شي. دا طاقت پیدا کول دي، دا قوت پیدا کول دي، دا صلاحیت پیدا کول دي، او صلاحیت شته، دا همت او دا صلاحیت الحمدلله په دستور 100% موجود دی. دا را بیدارول دي. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق نصیب کړي.
د دې برکت سره به ان شاء الله تعالی زموږ تاسو الله سره تعلق برابرېږي او فرایض واجباتو کې به اخلاص پیدا کیږي، خشوع خضوع پیدا کیږي او دینی فرایضو کې به یو دلچسپي پیدا کیږي، غفلت به لرې کیږي او د ګناه چې کوم جذبات دي، د ګناه چې کوم احساسات دي، هغې باندې یو کنټرول پیدا کیږي، یو قابو پیدا کیږي. دا د انسان مزاج کې دا صلاحیت الله ایښی دی. مونږ یو ځل سفر کولو د موټرۍ باندې ختو نو ګاډي والا ملګري هغه مکینک ته ګاډی وردن نه کو، مکینک دکان ته مال څه کې یا دا اشارې مشارې ټکو من مال ولې وی موټروي پولیس بیا پرچکۍ سړی. دا یو ساده خبره وه، ولې یار قانون خلاف ورزي صرف موټروي باندې جرم دی، عام بازار کې روډ باندې جرم نه دی، کوارټ روډ باندې جرم نه دی، جی ټي روډ باندې جرم نه دی. هلته کې چونکې احتساب دی که نه، احتساب دی. ځکه د چې دی موټروي ختونو مخکې اول یار 150-500 روپۍ ولګولې چې اشاره صحیح شي. اشاره خرابه وه، اشاره ما چې مونږ دا بې سره بې پدره دا ډرایوینګ کوو که نه، ورټیک غلط ورټیک غلط کیسې ټرافیک جام وي، موټرسایکل والا ټګ والا خوا دې خوا ځان بله دغه مخه چې کوم ټرافیک هغه کولو شي که نه، په ده باندې جلدي ده، په دې باندې ټریک خو دا دی که نه، بل ټریک خو خالي وساته که نه، په دې باندې بول خلاف قانون دی. موټروی باندې ګوره څنګه خالص مخلص مسلمان رواني، په خپل ټریک رواني. موټروی ډېر ټریک کوي که نه، یو فاسټ ټریک وي، تیز رفتار، ایمرجنسي ده، هسپتال کیسه ده یا څه خاص هغه دی نه، عمرا دی، وزیر دی، هغه فاسټ ټریک دی. بیا درمیانه ټریک دی او بالکل دریم چې دی هغه هلکه ټریک دی. تاسو یقین وساتئ، بارها مونږ کتلي دي چې هر کس بالکل متقي پرهیزګار رواني، بالکل همدغه ګاډی چې لاندې جی ټي روډ ته راکوشي، لاندې کوارټ روډ ته راکوشي، 400 روډ ته راکوشي، بدن یو کیسه جوړه شي. دی بې ځای هارن هم وایي، دی به غلط ورټیک هم کوي، سیګنل به هم ماتوي. دا فرق ولې دی؟ احتساب دی هلته کې، هلته احتساب دی، دلته کې چې قانون گرفت مضبوط نه دی. همدغه شان د عزت مندۍ نه دا نتیجه راووته که چېرته انسان ته د احتساب وخت یادي، دی به غلط کارونه کوي. قبر احتساب یقیني دی، د قیامت احتساب یقیني دی. تقریبا 100 قرآن مجید په دې باندې گواه دی چې قیامت حق دی، حساب کتاب حق دی، جنت او دوزخ حق دی، الله ته ودرېدل حق دی. دا احتساب دی که نه؟ دا دهان وي بیا به غلط کار سړی نه کوي، بیا به انټرنیټ غلط سړی نه استعمالوي، بیا به فیسبوک سړی غلط نه استعمالوي، واټس ایپ به غلط نه استعمالوي، ټچ موبایل به سړی غلط نه استعمالوي، دی به کالج کې غلط نظر نه استعمالوي، دی به سکول کې غلط نظر نه استعمالوي، دی به محله کې په غلط او سلطو باندې نه سر، دی مدرسه جماعت مکتب کې دی به غلط نظر نه استعمالوي، دی به غلط ژبه نه استعمالوي، دی به غلط غوږ نه استعمالوي، دی به غلط زړه نه استعمالوي، زړه کې به غلط سوچونه نه راولي، غلط خیالات به نه راولي، ګټر لین به نه جوړي زړه نه. زړه خو زړه دی بھائی، زړه ته ګنده کې، زړه کې ته غلط سوچونه راولي، زړه کې ته ګناه سوچونه کې، زړه کې ته د بدکاره او د حرام کاره منصوبې جوړې، دا ته څه کې؟ دا خو اسلام آباد دی بھائی. صد سینې ته صدر وایي عربی کې، ولې؟ دې کې زړه دی، زړه دی. دا اسلام آباد چې دی، اسلام آباد ولې دارالحکومت دی؟ هلته کې وزیر اعظم وي، هلته صدر وي، هلته چیف اف آرمی سټاف وي، هلته چیف جسټس وي، هلته ټول حکومت مشینری وي، مرکزی د فیصلې طاقت هلته اسلام آباد دی. دا زما عزتمن زموږ ستاسو زړه چې دی دا اسلام آباد دی، دلته حکومت دی، زړه فیصله کوي. الا وان فی الجسد مضغه، غور سره دا خبره وورئ، په زړه کې یو، په بدن کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله،
چې کله هغه صحیح وي ټول بدن صحیح وي. و اذا فسدت فسد الجسد كله، او چې کله خراب شي فاسد شي ټول بدن فاسد شي. الا وهي القلب، غور سره وایه زړه دی، زړه دی، زړه خو حکومت هغه سره دی، فیصله هغه سره ده، زړه سره ده. نو ته زړه خرابې، ته زړه کې ګنده ګنده سوچونه راولي، ته زړه کې چې د غلط احساسات او جذبات پالي، ته زړه کې د ګناهونو سوچونه کې منصوبې جوړې، ته زړه کې زړې ګناهونه یادې، ته زړه کې فرضي ګناهونه څومره کم عقل انسان دی. د کپړې خیال ساتي، جمعې ورځ باندې تا صفا کپړې واغوستې او دې باندې سړي کپړې وادي، ته جمانځن نشه راته، یا دا بد لګي یار. حالانکه جمعات کې وینځلی شي، بد لګي یار. توره صحیح په تک سپینو جامو باندې توره صحیح لرې ځای نه ښکاري، حالانکه پاکه ده خو ته نشې راتلی. ته یو تقریب ته، یو واده له، یو فنکشن له، دیني وي یا دیني نشې تلی، ستا زړه دغه کېږي چې دا ګنده یم. د کپړې تا په ذهن کې دومره اهمیت دی، د زړه اهمیت تا سره ولې نشته؟ دا زړه ولې خرابې ته؟ دې زړه کې خو د الله محبت دی، دا زړه کې خو ایمان دی، زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق محبت دی، زړه کې د الله تعلق دی، زړه کې خو ایمان دی، زړه کې خو تقوا ده. دا زړه د خرابې ده، زړه کې ګنده سوچونه راولي، ګنده خیالات احساسات راولي. زما محترمو، د احتساب فکر وي، د الله ته د ودرېدو احساس وي، بیا د زړه حفاظت به کېږي. بیا د لین دین د معاملاتو کې د جایز ناجایز د حلال حرام فکر به وي. بیا به د دې خبره فکر وي چې ما د ژبې نه، زما د لاس نه چا تکلیف ونه رسي، ما باندې چا فرض را نشي، ما باندې چا قرضه پاتې نشي. دا پیغام موږ ته د آیات کریمه راکوي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والو الله نه ویریږئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کس دا سوچ وکړي چې سبانه ورځ له څه تیاری شوې ده. واتقوا الله، بیا الله پاک فرمایي الله نه ویریږئ، ګناه پرېږدئ، فرایض واجبات په اخلاص سره ادا کړئ، منکراتو نه، حرامو نه، ناجایزو نه ځان وساتئ. ان الله خبیر بما تعملون، الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. ښځې نه سړی پټولی شي، ورور نه پټولی شي، مور پلار نه پټولی شي، خور او مور نه رون نه پټولی شي، شاګرد او مرید نه پټولی شي، مقتدی نه پټولی شي، خو الله نه به څنګه پټې؟ خبیر دی ستا په یو عمل باندې. ستا د زړه باریک احساسات، جذبات، نیات، ارادې، عزائم، دې باندې الله خبردار دی. ان الله علیم بذات الصدور. الله تعالی دې موږ ټولو ته د دې همت توفیق را نصیب کړي. په دې وجه باندې زما محترم ټول نه زیات زور د ایمان نه پس چې قرآن پاک لګی، په دې خبره لګی، اتقوا الله باندې لګی، اتقوا الله، الله نه ویریږئ. او الله نه ویریدل څه دي؟ فرایض واجب، ایمان نه پس فرایض واجبات چې هغې تعلق حقوق الله سره وي، د هغې تعلق حقوق العبادو سره وي، په اخلاص سره د شریعت سنت مطابق ادا شي. او دویمه خبره چې د ګناه نه ځان وساتو، منکر نه ځان وساتو. کم منکر کې سړی مبتلا وي، بدګماني چا باندې جایز نه ده. دا به طور مذاکره دا خبره مونږ عرض کوو، دا خبره مذاکره کوو، یو بل په خبره باندې پویو، یو بل ته خبره سمو چې بھئی هر کس د خپل باطن ظاهر فکر وکړي. قبر کې هر کس به الله ته مخامخ کیږي، هر کس به الله ته ودرېږي، هر سړی د خپل حساب کتاب سوچ وکړي. چاته د سترګو نه تکلیف وي، سترګې بد نظري کیږي، چاته د ژبې نه تکلیف وي، ژبې نه ورته نقصان رسي، ژبه بے تحاشا او بے محابه چلیږي، او چاته د لاس پې نه نقصان رسي، لاس په باندې تکلیف رسي، په ژبه تکلیف رسي، چاته زړه کې بغض وي، حسد وي، ریا وي، ناجایز تعلقات او محبتونه وي، او زړه په حرامو ترامو مختی. څنګه چې زموږ رنګونه مختلف دي، څنګه چې اوازونه مختلف دي، څنګه چې د خوراک څښاک، د ناستې پاستې مزاج بدل دی، دغه شانتې زما محترمو دغه شانتې زموږ اندروني صفات هم بدل دي، اندروني صفات هم بدل دي. دا ټول صفات، دا ټول باطن او ظاهر الله ته متوجه کول، دې ته تقوا ویلی کېږي. دا زر تر زر دا سیسونه قابو کو عزتمندو، ورنه
ورنه وخت تېرېدو سره سره رنګ برنګ فتنې زموږ ستاسو مزاجونو کې شیطان او نفس موږ سره دی. الله دې حفاظت وفرمایي. پته نشي په کومه کډه کې غورځئ. بله جبه هم دا خبر ما کړې وه، اسلامیه کالج یو سټوډنټ چې دی ځان پانسي کو او خط یې لیکلی دی، زما هېڅ قسمه مسله نشته دی، په دنیا کې مې زړه تنګ دی، هېڅ قسمه مسله زما نشته دی، تعلقات مې نشته دی، څه ټینشن نشته دی، بس یو ټینشن دی، زړه کې مې زړه تنګ دی. دا څنګه ژوند دی؟ اسلامیه کالج څومره های معیار دی، های سټینډرډ دی. اسلامیه کالج هلته کې داخلات چاته نه میلاویږي. A1 گریډ بالکل ممتاز بشرف الاول، فرست ډیویژن هم بره چې کوم معیار دی، او بیا په میرټ باندې داخله میلاویږي. څومره خرچي او دغه اخري سمستر او ځان یې پانسي کو. ولې پریشانه یم؟ دته چاته دا نه دی ویلي چې ته قرآن پاک راواله، ته چېرته درس کې کښېنه، ته چېرته تبلیغ ته وخت لګوه، چېرته الله والا سره ملو شه. ستا زړه کې خو باغونه دي، خزانې دي، ته د خپلو خزانو نه خبر نه. ته خو دا وایې زه پریشان یم، ځان وجنم. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. دنیا نه خو یې ځان خلاص کو چې زه دنیا کې پریشان دی. نو والا که برزخ او قبر کې به څه کې، هغه څه کې به چا سره رابطه کوي؟ هلته انټرنیټ سهولت نشته، هلته فیسبوک نشته، قبر کې کړکۍ نشته دی، او کفن کې جیب هم نشته دی، د رابطې څه ذریعه هم نشته دی، وایرلیس سیسټم نشته دی. څه به کېږي؟ عزتمندو دا یو کس نه، دا خو هغه څیز دی چې راپورټ شي، اخبار کې راشي، تاڼه یې راپورټ کی، اف آی آر درج شي، یا تاڼه یې په دایره کې راشي. دې نه علاوه چې څه کېږي، څنګه پریشان انسانیت دی او څه کېږي، الله دې حفاظت وفرمایي. د ټول امت دې الله حفاظت وفرمایي. عزتمندو پیغام د سکون که دی د قرآن دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار غور سره دا خبره وورئ، بذکر الله، دا بذکر الله چې دی تطمئن سره متعلق دی، جار مجرور متعلق دی تطمئن سره، حالانکه تطمئن رستو دی. اصل کی عبارت دا الا تطمئن القلوب بذکر الله. اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا الا بذکر الله، دا بذکر الله متعلق مقدم دی، تطمئن سره دی. څه مطلب؟ اطمینان او د سکون صرف یو چیز دی، ذکر الله دی، د الله یاد، د الله یاد. او د الله د یاد دو قسمه دی بیا، یو مثبت دی یو منفی دی. مثبت یاد چې دی د ایمان نه پس دا ته خبرې دي، فرایض، واجبات، منځ، روژه، زکات، حج، قربانی، اعتکاف، حقوق الوالدین، حقوق المعاش وغیرہ وغیرہ. دا مثبت کارونو کول والا کارونه کرنے کے کام، دا په اخلاص او په صدق سره ادا شي. او دویم سیز دی ذکر الله چې دی هغه د منکراتو نه ځان ساتل دي، حرامو نه ځان ساتل دي. سترګو حفاظت دی ورونو، سترګو حفاظت، سترګو حفاظت. سترګو حفاظت نه کیږي زما محترمو، چین نشي ملاوي دی، چین نشي ملاوي دی. د جبه حفاظت نه کیږي، ګناه کې سره مبتلا چین نشي ملاوي دی. د زړه حفاظت نه کیږي، چین نشي ملاوي دی. دا ناممکن ده چې چین ملو شي. زه مشغول دی غیر الله سره، خېټه کې حرام لقمه ده، پردی حق دی، قسم دی دا چین نشي ملاوي دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د چا په خېټه کې، د چا په کپڑا 10 درهمه کپڑا کې 1 درهم حرام دی، 9 درهم حلال دی. د دم مز نه قبلېږي. فرض به دا شي د مز برکات دته نشي ملاوي دی. او بیا خپلو غوږونو مبارکو ته اشاره وفرمایله چې دا دواړه غوږونه دې کاڼه شي کما دا ارشاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی. دا دواړه غوږونه دې کاڼه شي کما دا ارشاد مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي اورېدلی. څنګه به چین ملاویږي؟ دا خو زهر ورچوي، زهر ورچوي خېټې ته.
او خېټې نه چې کوم رګونه تللی دي، خېټې کوم سیسټم دی، جګر وینه جوړوي، زړه وینه سپلای کوي، ګولدا فلټریشن کوي. نو چې کوم غوږونو ته دا سترګو ته خپو ته لاسونو ته چې کوم پایپ لاین غځېدلی دی هغې کې خو ګند دی که نه، سکون به څنګه میلاویږي؟ حرامو نه ځان وساتو. بعض دا وایي چې یاره زه ذکر کوم، یو برګري ما ته وایي زه ذکر کوم 200 ځل قل هو الله احد ویم، یاسین شریف ویم، دا ویم دا ویم دا ویم، ذکر کوم، سرود شریف ویم، فلا کوم. الله پاک فرمایي چې الله بذکر الله تطمئن القلوب، هم د الله په یاد باندې اطمینان ملاویږي. دا څنګه اطمینان دی؟ ما ته خو نه ملاویږي. العیاذ بالله العظیم، ایمان خطره کې دی. د دې مطلب دا شو چې دا خبره په خوله خو نشي کولی، خو ویل دا غواړي چې زه دروغ وایم که الله دروغ وایي. والعیاذ بالله، دروغ هم ته وایې، الله خو حق وایي، الله خو حق او سچ وایي. ومن اصدق من الله حدیثا، الله نه رښتونی خبرې د چا کېدی شي؟ وان من احسن من الله قیلا، قول کې الله نه به ښایسته او صداقت او سچایه باندې مشتمل کلام د چا کېدی شي؟ الله خو حق وایي، زه او ته دروغجن یو. او وجه دا نه چې موږ ذکر نه هم سبحان الله الحمدلله الله اکبر اخیستی دی، بېشکه دا ذکر دی، بېشکه دا تلاوت ذکر دی، بېشکه دا منځ او دس ذکر دی، خو بل طرف ته هم کتل دي که نه، ګناه نه هم ځان ساتل دي، ګناه نه هم ځان ساتل دي. دا بجلی بلیږي، دا پکې چلیږي، دا ګوره مثبت او منفي تارونه یو ځای کېږي، پازیټیو نیګیټیو تارونه یو ځای شي نو بلب روښانه شي، نه پازیټیو نیګیټیو یو ځای شي نو فرج چالو شي، پازیټیو نیګیټیو یو ځای شي AC روان شي، پازیټیو نیگیټیو ځای شي هیټر بل شي. نو پازیټیو وي نیگیټیو نه بلیږي، بلب نه بلیږي. دغه شانتي زما محترمو، الا بذکر الله تطمئن القلوب، غور سره دا خبر اوریم د الله په یاد باندې زړونو ته اطمینان ملاویږي. د زړونو اطمینان دوه کنیکشن دي، دوه تارونه دي، یو مثبت دی یو منفي دی. مثبت دا ذکر الله دی، منځ دی، روجه ده، زکات دی، حج دی، قربانی ده، اعتکاف دی، او دا ټول نیک کارونه دي. او بل وایر چې دی هغه منفي دی، منفي ګناه به هم پرېږدي، ناجایز او حرام به پرېږدي، ناروا به پرېږدي، دروغ به پرېږدي، غیبت به پرېږدي، پیغور به پرېږدي، مسلمان سپکاوی به پرېږدي، حسد به پرېږدي، بغض به پرېږدي، ناجایز تعلقات به پرېږدي، حرامه ګټه به پرېږدي، بدنظري به پرېږدي، عشق مجازي به پرېږدي، حرام تعلقات به پرېږدي، غلط سلط ناسته پاسته به پرېږدي. بیا چې کله دواړه تارونه یو ځای کېږي، دې سره د ایمان بلب روښانه کېږي، قبر به روښانه کېږي، د قبر رڼا انتظام به کېږي، د آخرت د رڼا انتظام به کېږي. نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم، جنتیانو الله تذکره فرمایي د هغې نور د ایمان نور به مخکې او ښي طرف ته وي، مخکې او ښي طرف ته به د ایمان رڼا وي. کوم ایمان دې ځای نه دې دنیا کې چا جوړ کړی؟ په دې وجه باندې زما عزتمندو محترمو، مونږ الله ته متوجه شو. د تقوا چې کوم نعمت الله مونږ تاسو ته بیان کړی دی او بار بار یې بیان کړی دی، د دې د حاصلولو دپاره فکرمند شو. دا مجلس چې مونږ دلته کې الحمدلله جمع کېږو د جمعې، تاسو کېدی شي دا وایي چې دا تاسو ضرورت دی، خو په حقیقت کې دا زما ضرورت دی. دا خبرې کول چې دی دا زما زړه ماته ټول نه جوخ دی، ستاسو نه، دا زما زړه ماته جوخ دی. او په حقیقت کې د دې خبرې اول زه محتاج یم، بیا بل سړی محتاج دی. موږ دې دپاره راجمع کېږو چې د قرآن پاک دې نکته باندې موږ غور وکړو، تقوا طهارت باندې، فرایض واجباتو کې اخلاص پیدا شي، په قلار قلار د مونځ کولو زموږ مزاج جوړ شي، زموږ ذکر زموږ تسبیحات توجه سره شي، زموږ دعا کې قوت پیدا شي. دا دعا ده که نه، د عرش سره رابطه ده، عرش سره دا مضبوطه شي، زموږ سترګې پاکې شي، سوشل میډیا نه زموږ سترګې پاکې شي، او د سترګو پاکېدو سره سره زړه صفا شي. ځکه سترګې غلط کتل کېږي نو بیا زړه ګنده کېږي. دا ممکن نه ده چې زړه سترګې ګنده شي او زړه پاک پاتې شي، زړه نشي پاک پاتې کېدی. او بیا ژبه ګنده کېږي، د ژبې د ګند نه ځان وساتو، د سترګو د ګند نه ځان وساتو. تاسو یقین وساتئ چې کوم قومي اخبارات دي کتل ټینشن دی،
اخبار کتل ټینشن دی، ځان له ټینشن کتل دي. داسې نافلته خبرې چې څه هماغه زړه کې سینه کې تاویږي، هماغه کیسې سجده مونځ کې تلاوت کې مطالعه کې هماغه کیسې تیارېږي. ما خو پرېښو. د دې دا مطلب نه دی چې زه خدا نه خاصه د امت خرابي او عیب بیانوم. دا الله دې موږ ټول معاف کړي، موږ ټول ګناهګار یو. الله دې ګناهونه معاف کړي، الله دې موږ کوتاهو باندې د عفو قلم راکاږي. زه عرض دا کوم چې مونږ کې شر دی، که دې باندې د تقوا بریکو نه لګولو، دې باندې د الله د تعلق بریکو نه لګولو، دې باندې د رجوع الله بریکو نه لګولو، د همت بریک هم نه لګولو، نو الله دې نه کې مونږ تباه کېږو. الله دې مو ساتي، الله دې حفاظت فرمایي. دا ناسته دې دپاره ده چې مونږ دې باندې ځان راولو، دې باندې ځان مطمئن کو، نه صرف خپل ځان بلکې خپل آل اولاد، خپل نسل، خپل رونه خویندې، خپل کور، قام، قبیله دې طرف ته متوجه کو. اول د خپل شمه بلګو، د خپل زړه شمه بلګو، بیا به انشاءالله زموږ د کور د افرادو د زړونو شمې بلیږي. او په دې شمه بلولو کې سختي ونکو، دعا نه کار والو، ذهن سازی نه کار والو، حکمت سره ماحول ورکو، دعوت و تبلیغ ماحول ورکو، د درسونو ماحول ورکو، علماء سره د ناستې ماحول ورکو، درس قرآن درس حدیث ماحول ورکو، د اولیاء د بزرګانو د ناستې ماحول ورکو. دا یو فطري شیز دی، فطري شیز دی. مولانا روم رحمت الله 600 کاله مخکې دا خبره فرمایله ده چې یار بد بدتر بود از مار بد. بد عمل یار دوست د زهریله مار نه زیات خطرناک دی. زهریله مار نه د الله زموږ تاسو حفاظت فرمایي، او بد عمل یار نه د الله زموږ تاسو ټولو حقدارانو حفاظت فرمایي. خو زهریله مار څه کولی شي؟ الله دې مو ساتي. یو مثال، مړ به شي سړی که نه، انشاءالله صبر حوصلې سره شکر سره کېدی شي شهادت مرګ ورته الله ورکي. خو بدعمله یار، بدعمله دوست، او دا فیسبوک او ټچ موبایل او سوشل میډیا بدعمله یار کې راځي، بلکې دا خو د بدعمله یارانو پوره ټولګی دی. بین الاقوامي بدعمله یاران دي. د کلي وطن خو یو بدعمله، دوه بده، درې بدعمله، څلور بدعمله. سوشل میډیا خو د ټول دنیا بدمشانو د بدعملو یو ګروپ دی. یار بد بدتر بود از مار بد. زهریله مار نه دا بدتر دی. قرآن پاک په دې گواه دی چې عقبه ابن ابي معيط، عقبه ابن ابي معيط د اسلام ته مایل شو. د در یار ته پته ولګېده، ابي بن خلف ته. دی ول راغول، دا ته څه کوې؟ ته پلار نیکه دین پرېږدې. څه کیسې کتارې دروغ رښتیا ورته وویل او راویاړولو. دې کس باره کې دا آیات نازل شوی دی. مفسرین فرمایي چې دا سبب نزول خاص نه وي، دا یو عمومي پیغام دی. چام چې داسې وکړه به داسې کېږي. قرآن فرمایي د قیامت په ورځ باندې به عقبه ابن معيط دا چغې وایي، یا ویلتا، یا ویلتا، ای کاش، ای زما بربادی، ای زما خرابی، لم اتخذ فلانا خلیلا، چې کاش ما دا فلان کې سړی دوست نه وی جوړ کړی. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني. ما ته خو الله نصیحت راکو، ما ته خو الله کلام راکو، دغه کلام او دغه نصیحت اخیستونه پسې زه ګمراه کم. وکانه الشیطان للانسان خذولا. او انسان د پاره شیطان چې دی په وخت باندې پرېښودونکی دی. دا قرآن دی. دا 19 سپارې اولنۍ صفحه کې دا آیات کریمه موجود دی. بزرگان فرمایي چې ګوره د بدعمله یار دوستانی چې دی قیامت په ورځ باندې هم چغې وایي، قیامت په ورځ باندې هم چغې وایي. د زهریله مار چیچلی شوی هغه بس مړ شو، بس صبر و سکون سره دی، کېدی شي شهادت ورته الله ورکړي. خو د بدعمله یار چې دی که نه د قیامت په ورځ هم دی چغو نه به خلاص نه شي. یا ویلتا، های زما خونه ورانه، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې ما فلان کې سړی دوست نه وی جوړ کړی.
لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني، ما ته خو الله نور را کړو د ایمان او د اسلام او د قرآن نور را کړو، ما ته د نیک مجلس نور را الله نصیب کړو، هغې نه زه محروم کم او په بدو یې سر کم. زما محترمو د خپل ځان احتساب وکړو. همدغه شانتې دا فیسبوک والا به هم چغې وایي دا فیسبوک په دغه هم فټ دی چې کاش چې ما دا فیسبوک نه وی چلولی، کاش چې ما دا موبایل نه وی اخیستی، کاش چې ما دا سوشل میډیا په شوق وهلی وی، زه خو یې ګمراه کم. قرآن نه پاتې، منځ نه پاتې، ښایسته اخلاقو نه پاتې، جبه درود شریف نه محرومه، د ذکر نه محرومه، توحید نه محرومه، د سنت نه محرومه. اخو یو ابی ابن خلف او دا خو د ابی ابن خلف د اولاد پوره لښکر ځان سره کړی دی. زما عزتمند محترمو هم دې دپاره راجمع کیږو چې دا خبره ځان ته م وکړم، خپلو ملګرو ته یې م وکړو، یارانو دوستانو ته یې م وکړو، مشرانو ته یې م وکړو، خپلو خپلوانو ته یې وکړو، ټول امت ته دا خبره ورسو. ځکه حکم دی چې بلغوا عني ولو آیه، ما ته م حکم دی، تاسو ته م حکم دی. د آیات باندې خپله عمل وکړو. عزتمندو خپله اول خپله زړه کې دا شمع روښانه کړو او بیا د خپلو بچو، د خپلو وروڼو خویندو، د خپلو خپلوانو او د خپل کلي د وطن د امت فکر وکړو. دې دپاره نظام دی عزتمندو. واتوا البیوت من ابوابها، کورونو ته دروازو باندې راشئ. د هر کار یو طریقې، د هر کار یو طریقې، په طریقه باندې به کېږي. دا ښایسته خبره ده چې موږ د افات و بلیاتو نه فتنو نه بچ شو، خو یو طریقه و بچ کېږو. څنګه طریقه ده؟ نیک ماحول. نیک ماحول، درس قرآن پاک ماحولی، درس حدیث ماحولی، علماو ماحولی، د دعوت و تبلیغ ماحولی، د اولیاء او د بزرگانو ناسته پاسته، د ذکر حلقی وي، دا نیک ماحول. نمبر 2 انفرادی جن کی ذکر تلاوت. انفرادی جن کی ذکر تلاوت بھئی، ذکر تلاوت دا زمونگا غذا دا غذا. څنګه چې جسمانی غذا نه، روټۍ نه، اوبو نه سړی لرې شي، نو دی چې دی کمزوری کېږي، دی د کار جون نه پاتې کېږي، دی چې دی د مطالعې نه پاتې کېږي، دی دکاندارۍ نه پاتې کېږي. او که بلکل نه خوري، کېدی شي بستره باندې راشي او کېدی شي مړ شي. د جسم ضرورت دی، دغه شان د روح ضرورت د الله پاکه نامه ده. د روح ضرورت د الله کلام تلاوت دی. د روح ضرورت الله سره تعلق دی. مولانا سرفر خان صفدر صاحب رحمت الله علیه فرمایل یو ځل زه انګلینډ ته لاړم، زه سفر نه کوم، خو بس ملګرو دوستانو مجبور کوم بوتلم. نو په یو موقع باندې په انګلینډ کې زما ملګرو غټ څنګه غټ شخصیتو په زرګهاو شاګردان دي، نو ډېر غټ دعوت یې وکړو او په هغې کې د انګلینډ یو اهم شخصیت انګریز هغه له هم دعوت ورکړو. نو حضرت شیخ رحمت الله لیکلی دي، ذخیرة الجنان کې لیکلی دي، هغه چې راغو نو بیا وویل چې زه خو روټۍ نشم خوړی، او د ډاکټر کارډ یې وښولو چې زه دروغ نه وایم چې تاسو دا محسوس نه کړئ چې تاسو مسلمانان یې او د غیر مسلم تاسو روټۍ نه خورئ. کارډ یې وښولو چې ما ته پریزي دغه د کارډ دی. شیخ فرمایي چې څومره سوچه خلک دي، بالکل صادق، داسې اسلام ورسره نشته دی، نور ټول صفات برابر دي. کارډ یې وښولو چې زه ګوره بیمار یم نشم خوړی، تاسو محسوس نه کوئ. بیا خبرې کېدې، ترجمان په ذریعه خبرې کېدې. نو هغه سوال وکړو چې تا انګلینډ څنګه ولیدو، یورپ او انګلینډ باندې څه تجزیه ده؟ ته یو مذهبي سکالر یې، یو پیشوا یې، او ستا یو قلم دی، ستا یو خدمات دي، ستا په زموږ په ملک باندې څه تبصره ده؟ شیخ الحدیث مولانا صفدر صاحب رحمت الله فرمایي چې ما ورته وویل چې ما دلته کې تقریبا 22 ورځې تېرې کړي، 22 ورځې، او ما دا وکتل چې ستاسو په انګلینډ کې د جسم ټول سهولتونه موجود دي، ایک سے ایک بڑھ کر سہولتونه، خوراکونه، غذاګانې، آرامده مکانات، یو نه یو سهولتونه موجود دي، خو روح د پاره سم نشته دی. روح د پاره او زړه د پاره سم نشته دی. جسم د پاره برپور سہولتونه، بازارونه ډک دي، کورونه ډک دي، او هر سہولت موجود دی جسم د پاره، او روح د پاره او زړه د پاره ستا په دې ملک سم نشته دی.
نو شیخ صاحب فرمایي چې هغه چې کوم انګریز راغلی 3 ویل چې ګوډ بالکل صحیح تبصره دی وکړه. زمونږ ملک دینه کنګال دی، زمونږ ملک کې د دې قحط دی، جسم د پاره هر څه شته دی، روح د پاره سم نشته دی. روح د پاره قرآن دی، قرآن هغې سره نشته دی. روح د پاره ایمان دی، روح د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق و محبت دی، روح د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده چې الحمدلله موږ تاسو ته راکړی دی. زما محترمو موږ تاسو دپاره دا یو عظیم نعمت دی. دا عظیم نعمت موږ تاسو ته به داسې نیکو مجالسو کې نصیب کیږي په اخلاص سره، تسلسل سره. یو ورځ یو خبره سړی ووري دا هم د نجات دپاره کافي کیدی شي. خو څنګه چې موږ مسلسل غذا استعمالو، مسلسل اوبه استعمالو، مسلسل ساه اخلو، دا زموږ ضرورت دی د جسم، زموږ د روح ضرورت چې دی عام تسلسل سره ادا کول دي، تسلسل سره پوره کول دي. په دې مجمع کې د کومو ملګرو چې د تلاوت او د ذکر مزاج وي، د نیک ماحول د ناستې پاستې مزاج دي، قسم دی هغې چې ناغه وکړي کمې کوتاهي وشي، داسې پې د دنیا راتنګه شي چې خدای پاکه ما نه څه ورک شو. همدا کیفیت مولانا روم رحمت الله بیان کړی دی. بر دل سالک هزار غم بود، بر دل سالک هزار غم بود، گرز باغ دل خلال کم بود. د سالک او د الله والا په زړه باندې زرګونه غمونه راشي، که چېرته د زړه د باغ نه یو خسڼ هم کم شي، د زړه د باغ نه یو خسڼ هم کم شي که نه، نو چې کوم سړی د الله طالب دی دغه په زړه باندې زرګونه غمونه راشي. نیک ماحول تسلسل سره، او نیک ماحول د اولیاء او بزرگانو نیک ماحول، د درس قرآن مبارکې حلقې، درس حدیث مبارکې حلقې، د دعوت او تبلیغ مبارکې حلقې، دا نیک ماحول دی. د جماعتونو، د مدرسو، د مکتبونو نیک ماحول دا زموږ ستاسو دپاره روحاني غذا ده چې کم نه یورپ محروم دی، کم نه امریکا محرومه ده، او کم نه چې د کافر ملکونه محروم دی. الله دې هغې ته هم نصیب کړي. ما ته الله را کړي دي نیک ماحول. او دویم د ذکر اهتمام، ذکر اهتمام سره ذکر چې کومې سینو ته دا چسکه لګېدلې ده، الله زموږ ستاسو سینو ته نصیب کړي. هغې ته پته ده چې زړه کې ذکر کې کم خوند دی. یاره انګورو کې خوند شته، امونو کې خوند شته دی، سیوانو کې خوند شته، کبابو کې خوند شته، د دنیا څومره نعمتونو کې خوند شته دی. ستا څه رایه ده؟ د الله نامه کې به خوند نه چې کوم ذات ټول کائنات کې خوند او رنگ او لذت یې ښی دی، د هغه نامه به لذت نه خالي، د هغه نامه کې به لذت نه. بے مثاله لذت، بے مثاله الله، بے مثله بے مثاله دی. د هغه نامه مبارک او د هغه لذت هم بے مثله بے مثاله دی، بے مثله بے مثاله. همدا وجه ده چې جنت کې کله دیدار وشي که نه د الله تعالی، نو مضمون دی د حدیث پاک او د بزرګانو نه موږ اورېدلی دي چې جنتي ته به د جنت یو نعمت نه یاد نه وي په دغه وخت کې. د الله تعالی د دیدار په موقع کې دی جنتی ته به د جنت یو نعمت، یو هوره، یو خوراک، یو باغ هیڅ به یاد نه د الله تعالی د دیدار په وخت کې. الله بے مثله دی، الله بے مثاله دی. زما عزتمندو الله نامه کې بے انتها طاقت دی، بے انتها لذت دی ورکي. شرط دا دی چې سړی تسلسل سره وایي، مسلسل الله ته متوجي وي. کم تسبیحات ځان له سړی برابر کي، سلسل ځل ویل دي مثلا، د دې اهتمام وکړي. موږ صلاحیت دومره نه دی چې په زرګونو ځلو وایو، د خپل سهولت او فرصت مطابق وایي. بعض اوقات دماغ باندې بوج راځي، دا یو جسمانی کمزوري ده، نو کم از کم 50 ځل سړی وایي، 25 ځل سړی وایي. کله سړی مصروف وي، مثلا کار ژوند دي، پرچی وي، فلاوي فلاوي، نو خیر دی لږ لږ وایي. 10 ځل وایا، 3 ځل وایا، صرف حاضري ولګوه. تسلسل، قرآن پاک تلاوت او د ذکر تسلسل، نیک ماحول. او دریم کار د دې دوه خبرو په نتیجه کې به انشاءالله دریم کار پیدا کیږي، طاقت او قوت. تاسو یقین وساتئ، دا زمام تجربه ده او د بې شماره ملګرو ماته وویل چې زموږ هم تجربه ده چې کله زموږ ذکر تلاوت برابري، زموږ همت داسې برابري چې دا غر هم یو ځای نه بل ځای ته وړی شو. خېټه سړی وږی، خو جسم کې
او په زړه کې او په روح کې داسې طاقت محسوسوي چې دا غرم سره اوچتولی شي او ذکر چې مکمل شي داسې محسوس شي ته چې طاقت ډریبونه وختل ذکر ته متوجه شو، تلاوت ته متوجه شو، نیک ماحول ته متوجه شو، دې برکت سره بیا نظر بچ کول اساني، دې برکت سره ان شاء الله غلطه جبه استعمالول نزان ساتل اساني، دې برکت سره ان شاء الله د زړه احساسات او جذبات کنټرول کول، کمانډ کول، قابو او چک په لګول دا آسان بشي، هر شر نه بچ کېدل آسان شي، طاقت پیدا شو کن. او د دعا اهتمام انسان دې به هر حال کمې بیشه اونچ نیچ دا خو زموږ سرشت کې دي، یو ګناه نه کنټرول کیږي نو سړی بې قابو کیږي نه، مایوسه کیږي به نه، ناامیده کیږي به نه. تنهایه کې الله تعالی سجد کی او د کېدو وخت الله تعالی سجد کی، الله سره راز او نیاز وکي، اوی په جبه مو خدای ما ته پته ده دا ګناه ده، شر دی خدای ما کې همت نشته دی خدای، تیاره کې چې کله ټولو دی د شپې را پاسي او د کېدو وخت یا د شپې سړی را پاس نه و دې شپې د نن سبا تهجد له پاسه او دغه وخت ذات الله راز او نیاز وکړه، که دا همت دی نه دغه بستره باندې کښېنه او لاسونه اوچت کړې خدای پلیت مردار یم هېڅ قسمه ما کې څه جوهر نشته دی خدای، چې کوم حکم باندې پیدا کړی ما مشیت باندې هم دغه حکم او دغه مشیت وسیله در کوم چې خدای ما ته تقوا راکړي، ما له خپل عظمت او محبت والا تعلق راکړي، ما له همت راکړي، ما له حوصله راکړي. ځان ته هر څه ویلی شي سړی که نه، بل ته څه مه وایه، بل ته سپېره مه وایه، بل ته ګنده مه وایه، ځان ته وایه زه ګنده یم، زه کمزوری یم، زه ضعیف یم، زه نااهله یم، زه نالایقه یم، ځان ته ووایه. او د دې کلماتو په ذریعه باندې د الله رحمت ځان ته متوجه کا چې کومه ګناه خطا کې سړی مبتلا الله دې مو ساتي، دا ګناه پیش کا الله ته، خدای منم دا ګناه دا منم پوهېمه پې خو ما کې همت نشته دی. یاره دا نسخه ته استعمال کې بیا ته ګوره تماشه کوه چې څه کېږي. ډېر اسانه د تقوا حاصلول الله ته متوجه کېدل ډېر اسانه الله جوړ کړي دي. دا د الله ضابطه ده چې کوم څیز د فایدې هغه عام کړی ده. هوا څومره عامه ده، که ته ځان پټم کې هوا نه ته نشې پټېدی. اوبه څومره عامې دي، نور څومره عام دی. د الله تعلق هم الله جل شانو د انسانیت دپاره انتهایي ضروري دی، ته هم عام کړی دی، اسان کړی دی. موت ته ځکه ګران دی، موت زده کړی نه دی، موت دې ته متوجه شوي نه یو، چل هم نه دی زده کړی. که چل زده کړو متوجه شو ته ګوره چې څنګه د الله رحمت موت سره انشاءالله شامل حال جوړیږي. الله تعالی دا نعمتونه موږ تاسو ته نصیب کړي. دې دپاره عزتمندو د ذکر اهتمام کول دي. موږ دلته 2 تسبیحات وایو، دا روزانه بنیاد باندې دا کول دي او د خپل سهولت فرصت مطابق کول دي. دلته کې یو ماحول جوړولو دپاره دا ذکر مونږ کوو. داسې نه ده چې صرف په هفته کې یو ځل مونږ ذکر وکړو، نه هفته کې یو ځل وټای سو خوري نه، نن سبا خو جمعې کې خو لږ هم لګي 3 ځله او 4 ځله او بعض ملګري خو 5 بس رواني خلای رواني هر وخت یې څه خوري. یخنا کې چې دی خواږه ښه خوندګۍ که نه بس خامخا څه چلیږي. چې کوم کسان مطالعه کوي امتحان تیاری کې به طور خاص هغې ته اندازه چې کله خوب ورشي خوراک وکړي تازه شي سړی. نو څنګه چې مونږ خوراک کوو دغه شانتې عزتمندو مونږ د ذکر ته متوجه شو، همدغه شانتې روزانه بنیاد باندې ذکر کوو، کامل ذکر کوو. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. سل لا اله الا الله ویل دي دا تصور کول دي چې خدای د لا اله برکت سره ته سور کافر معاف کې. سور کافر جا بشران وي سور کافر چې ټول عمر په کفر کې تیر کړي، بوډا دې په اخلاص سره کلمه وي الله پاکي معاف کوي. نو دا به الله ته پیش کې چې خدای زه خو مسلمان یم، زه خو الحمدلله تا مسلمان پیدا کړی یم، د مسلمان مور نه مسلمان پلار نه پیدا یم او کروڑونو ځل چې دی زما مشرانو زما غور نیکونو ما ستا نامه اخیستې د اخلاص توحید سره رسالت ختم نبوت عقیدې سره. خدای د دې کلمې په خاطر زما ګناهونه معاف کړي، د دې کلمې په خاطر خدای ما ته اخلاص تقوا والا جن نصیب کړي، دې کلمې په خاطر ما متقي او الله والا کړي، دې کلمې په خاطر ما د فلان کې ګناه ختمه کړي، چې کومه ګناه کې مبتلا هغه نشانه کا. خدای دغه ګناه نه مې وساتي، دغه ګناه نه مې وساتي، دغه شر دغه آفت دغه مصیبت دې نه مې خلاص کړي. خدای جسمانی تکلیفي، روحانی تکلیفي، خاندانی تکلیفي، د آل اولاد د رونو خویندو څه قسمه ټینشني
د الله په پاکه نامه د هر درد علاج دی، د هر درد علاج دی. الله تعالی دې موږ ټولو ته نصیب کړي. نو په دې تفصیل سره ان شاء الله تعالی توجه هم برابرې او ان شاء الله تعالی اهتمام او پابندي هم په اسانه سره کیږي. که خوند نم وي نو خوند د باره ذکر نه دی ګورو، موږ خو الله د باره ذکر کوو. که یخني ګرمي نو بیا مونځ نه پرېږدو، الحمدلله مونځ کوو. خوند کوي خو ډېره ښه ده، که خوند نه نو ذکر به نه پرېږدو، بندګي به نه پرېږدو، فرایض واجبات به نه پرېږدو، دې سره به الله خوند هم پیدا کړي. خو که خوند نه نو موږ به حوصله نه خرابو. لا اله الا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله، 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 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا جهری ذکر دی، دا جهری ذکر خپل فواید دي. توجه برابري، خیالات احساسات جذبات برابري، وساوس ناراضي. تاسو تجربه وکړئ چې پټ ذکر کې وساوس راځي، خیالات راځي، سره یو زیبل چې چار سره ذکر کوي دا وساوس ناراضي. جبه سره غوګم د الله په یاد کې مشغول شي، غوګ باندې आवाज سړي درازي. خدا شرط دی چې د ذکر په نتیجه کې چا مونږ خراب نشي، د چا خوب خراب نشي، د چا مطالعه خراب نه. څوک مونږ کې به جاهری ذکر جایز نه، تلاوت هم جایز نه ده. څوک مونږ کوي څوک دی نو جهری تلاوت هم جایز نه ده، جهری ذکر هم جایز نه ده. دا چې څوک نه نو درمیاني आवाज سره چغم نه دیوال، درمیاني आवाज سره ذکر پکار دی. د دې خپل برکات دي، د خپل برکات دي. اصل ذکر خفي پټ ذکر دی. خود انسان د خپل نشاط ته وګوري، څنګه تازگی وي، څنګه چې طبيعت لګي. کمره خالی ده، بیٹه کجر خالی ده، جماعت خالی، څوک نشته، درمیاني आवाज سره هغه حساب سره به ان شاء الله کیفیت راځي. خو عام حالاتو کې د دې خبرې خیال ساتل چې جمعات کې مونږ کوي، او دی مطالعه کوي، خپل عبادت کې مشغولي او سات ذکر وجناغه متاثر کیږي، نو بیا جهري جایز نه دی. بیا د دې خبرو چې خیال وي. لا اله الا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه. الله 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 कैसा प्यारा नाम है
अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह ची शीरीनस्त नाम, अल्लाह अल्लाह ची शीरीनस्त नाम, शीरो शक्कर मी शवद जानम तमाम, शीरो शक्कर मी शवद जानम तमाम। अज करम अज इश्क मअज़ूलम मकुन, अज करम अज इश्क मअज़ूलम मकुन, जुज़ बिज़िक्र खैश मशगूलम मकुन, जुज़ बिज़िक्र खैश मशगूलम मकुन। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व तआला शानुहु। सल्जा दुरूद शरीफ, सल्जा इस्तिगफार दा खपल खपल सहूलत और फुर्सत मुताबिक इंशाअल्लाह पूरा कई बिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या अरहमर राहिमीन ज़मूंग दा नास्ता कबूल की। या अल्लाह چې کوم تعلیمات مذاکره او شاستا په فضل سره یا الله دا قبول کی. مونږ ټول ته د عمل توفیق را نصیب کی. مونږ ته د اخلاص او تقوا ولا جن را نصیب کی. زم جندونو کې برکت واچي. اخلاص او تقوا سره خدای د دین خدمت را نصیب کی. یا ارحم الراحمین او شرف قبول هم نصیب کی. دا نعمت مونږ ته زو موجوده مشرانو کشرانو نارینه او زنانو ته نصیب کی. حقدارانو ته نصیب کی. یارانو دوستانو ته نصیب کی. قیامت پر نسلونو ته نصیب کی. ته امت یو فرد محروم مکی. زموږ آبا و اجداد اساتذه کرام مشایخ کرام چې دنیا نه تللي دي خدای کامل مغفرت نصیب کی. درجات بلند کی. یا الله زموږ والدین آبا و اجداد اساتذه کرام مشایخ کرام چې کوم ژوند دي خدای صحت او عافیت سره اوږد ژوند ورته نصیب کی. عوارضونه بیمارونه آفتونو مصیبتونو خفقانونه اوساتي. یا ارحم الراحمین مو ټول د خپل مشرانو قدردانو شکر گزار کی. د ناقدره د ناشکره د بیا د بیا نظم د ټول حفاظت فرمای. یا ارحم الراحمین د قاری محمد فیاض صاحب خدای کامل مغفرت نصیب کی. خدای درجات بلند کی. د امجد تبر خدای وبخي. یا ارحم الراحمین د مختار الله قاری صاحب لور وبخي. علاؤدین صاحب تبر وبخي. یا ارحم الراحمین د خوشا محلو کې څومره مړي شوي دي د کلی وطن کې. یا ارحم الراحمین ټول امت مسلمه کې څومره مسلمانان نارینه زنانه مشران کشران وفات شوي دي خدای کامل مغفرت نصیب کی. خدای درجات بلند کی. خدای موږ د ټولو مشرانو دپاره ټولو حقدارانو دپاره صدقه جاریه کی او زمونږ کشران موږ دپاره صدقه جاریه کی. خدای موږ د خپلو مشرانو دپاره د سترګو یخوالی کی او خدای زمونږ کشران موږ دپاره د سترګو یخوالی کی. د زمانې هر شر او فتنې نه خدای زموږ د حفاظت اهتمام او فرمایي انتظام او فرمایي. حالات حاضره خیر موږ ټولو ته نصیب کی. د حالات حاضره شر نه زموږ د ټولو حفاظت او فرمایي. یا الله د هر دغ درد نه حفاظت او فرمایي. آخرت تیاره توفیق را نصیب کی. خاتما بالایمان کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.